نو هلته خو موږ او تاسو ویل چې دا 4 ګناهونه دي یو ګناه پکې دا و تلقي الافک دویم تحدث من غیر تحقیق دریم استصغار الافک او څلورم تفحیش ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه ولدا خبر فاحشه قبیحه نه و چې مور بیبي او صفوان باندې کوم تهمت لګیدل دا چې عبد الله ابن ابي ابن سلول هوا ورکول او دا نورو کسانو دای ته په دنیا کې عذاب او په آخرت کې دنیا عذاب یا مغو چې حد قذف ور باندې جاری شو کنه او کله خدای فضل او رحمت در باندې نه وای د دې واقع نه بعد الله تاسو ته جلب منفعت او دفع د مزورت کوي دا ځکه چې الله به کچا نرم او مهربان ده کنه تاسو د دې قابل نه ویل ولا يأتيهم فضل والسعة أن يؤتوا القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله بس ابو بکر صدیق حق نازل د چې مستح ته بنور خرچه نه ورکومل وليعفوا ويصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله تاسو خوشاله غئ نه چې الله تاسو ته بخنه نو ابو بکر البلا احب ان يغفر الله لي نو بیا مستح ته دو چند خرچه ورکوله وقال أبو سلمة عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت لما ذكر الإنسان الذي ذكر وما علمت به قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه خطيبا فتشهد فحمدا زما په حواله په منبر باندې خطبه ویل چې یا خلکو داسې خلک پیدا شوي دي چې زما په اهلیه باندې تهمت لګولې ثم قال ما بعد وشير علي في أناس ما ته مشوره راکړي اے صحابه او سوالم ناز دي خزرج ولم ابنو علی اهلی چې تهمت لګولې زما په کور والا د دې خلکو په حواله ما ته مشوره راکړي و اے مولا زماري په الله قسم ما علمت علی اهلی من سوء ما ته معلوم نه ده په خپل اهلیه کې بیبي کې صعيب او تهمت لګولې بمن پاغ سړي باندې صفوان والله ما علمت عليه من سوء قسم د کپاغه کې معیبیل زما کور ته نه دراغله خو کراته ما سره براتل او چې زه به کوم سفر ته تلم دی برا سره ول سعد ابن عباده پاتې د خزرج قبیله دا ام حسن دی هغه د تر لور و فقال کذبت سعد ابن معاذ ته وی دروغ وای چې زما د قوم سړی والله کبه سر کټ کی اسه حمیت قومي کې راغی دلته وای کستاری قبیله نه وای دی اوسنا نو ته په دې نه خوشاله دي چې هغه دی وهله وای چې زماري قبیله سړی هغه به توجنهل وما علمت فلما كان قصر ذلك اليوم خرجت لبعض حاجتي ومعي مسح فعثرت شابه حدیث مکرر ده کنه وقال تعيس مسح فقلت اي مستح د تباشیل اي امي تصلي انك سكرت ثم عثرت یا مورد هغه چا د خیره کې چې هغه بدري ده وقال تعيس مسح فقلت لها تصلي انك ثم عثرت ثالثا وقال تعيس مسح فانتظرتها ما ورټله ما ام مستوه ورټله چې ولی بدري صحابي تستا بچي د خیره کوي وای ما ته وی والله ما اسب الا فيك اے لوري قسم د کاغذ ز خیره کو مگر ستاره پاره کومل ولی سچل د زما متعلق د نقرت لي الحديث معنا بسک وایا صاحب نقرت لي پمنډه منډه تیز دا قصه د فقراته وکړه پمنډه منډه غټ غټ ټکی راتو ویل دې څه مطلب ده ما نه محسوس کو نه لید د رسول الله لګ ډیره مینا لدینه مخکې چې څومره راکوله ته برا باندې را ما ویل قربان ما پلار کر پرې دی ويا غلام را سره ولې ګربه یا نسأل
وابا بكر زما مور لاندې ناسته او ابو بکر د چت د پاسه ناستو د قرآن تلاوت یې کول. فقالت امي ما جاء بك يا بني فاخبرنا وذكرت لها الحديث. ما بچی ولې راغلی ما ورته دا خبره وکړه. واذا ولم يبلغ منها مثل ما بلغ مني فقالت يا بني خفضني. لږ په ځان باندې رحم وکړه، ټینشن مه کوه ډېر، ځان باندې اساني راولله. فإنه والله لقلما كانت امرأة حسنى وعند رجل چې ستا غوندې یو ښایسته ښځه یې د یو ښایسته سړي په نکاح کې او د هغې بني الا حسدنها مګر خلک ورسره حسد کویل وقيل فيها وإذا او خلک ورپسې خبرې هم کویل. وإذا ولم يبلغ منها مثل ما بلغ مني. وی مور مې دومره تفصیلي خبره نه وه څومره چې زه ام مستوح خبره کړې وم. قلت وقد علم به أبي. قال ما وی مور پلار مې خبر ده وی یو قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم ورسول الله صلى الله عليه وسلم استعبرته وبكيت فسمع ابو بكر صوته فوق البيت يقرا فنزل فقال لامي ما شانها قالت بلغها الذي ذكر من شانها ففاضت عيناه قال اقسمت عليك اي بنية قسم در کوم ای لوري الا رجعت الى بيتك. وی لوري اسې نه چې د رسول الله د اجازت نه بغیر راغلی او محبوب خفه نشي، قسم در کو بچي بیرته واپس لاړه شاله. ولقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فسأل عني خادمتي فقالت لا والله ما علمت عليها عيبا الا انها خادمه را مراد بریره دا غین هم زما ته پوس کړه غو له دې کې صاحب نشته كانت ترفض حتى تدخل الشارع. بدا خو پیغله جنې د قوم عمره بس دی ودی شي ا د کور چيلې او ګډ راشي او دا چې وړلم د کړي خمیر لام د شوی وړته نه اوخري او عجین اغه غلی وړه خو دې ته پته نه یې. وانتهرها بعض اصحابه فقالوا ذوقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اسقطوا لها به فقالت سبحان الله والله ما علمت عليها الا ما يعلم السوائر وعلى تبر الذهب الاحمر. ویلکه څنګه چې زرګر د سره سونه معلومه ما ته دقه شان عائشه معلومه ده، زرګر د سونه معلومه چې د کې غش نشته خیره، ما ته عائشه معلومه ده چې د کې عیب نشته. صفوان خبر شو چې ما پسې خلک خبرې کوي او مور بی یادای هغه سبحان الله والله ما کشفت کنف انسا والله کما اوس پورې اوچت کړي پرده دی وي خزه واده هم نو کړي او د دې نه روستو هم نه دا کړي والله کما تر اوسه دی یو زنانه پرده اوچته کړي. او دغه صفوان بیا د خدای په لار کې شهید شوی دی. اکتفنانی ابوای عن یمین و شمال. په دې ترتیب پوهیږي ترجمه به څنګه کوي تعالی تاسو درې کسان چې جوخ سره کینئ ته منځ کې یو خواصنه اولاد بل خو آیاز یو لاس تا باندې آیاز واچي بل لاس در باندې سناولا واچي او سناولا د لاس د خیر طرف ته د تشینه تاو کې او د چپ طرف ته تشینه تاو دا علامه د تلطف او د ترحم او د شفقت او د تسل. نو مور میرا باندې یو طرف لاس چول او پلار می بل طرف دواړو دا سه ځان تر جوخته کړي او متلطفن زکه ما جړل ډیرل. وحمد الله واسنا عليه ثم قال ما بعد يا عائشة ان كنت قارفت سوءا او ظلمت ګور عائشه کتانه څه ګناه خطا شوی نو وایا الله ته توبه وباسه. فإن الله يفرط ويعلم قالت وقد جاءت امرأة من الأنصار فهي جالسة بالباب فقلت په دې وخت کې د انصار یو زنانه زما غم راځي تراغلی واغم زمنګ د کور دروازه کې ناستول. الا تستحي من هذه البنات ان تذكر شيئا. وای ما حضور ته ویل چې قربان دا خزه وګورال تناسته او تاسو داسې خبرې کوي چې عائشه کتانه څه ګناه خطا شوی فوعظ رسول الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفت الى ابي فقلت اجبه. ما پلار ته وکړه چې پلار محبوب ته زما د خوا جواب ورکاوي فماذا اقول زب ورته سو وایم مال. فالتفت الى امي فقلت اجبيه فقالت اقول ماذا فلما لم يجب او تشهد فحمدت الله واثنيت عليه ووضعه ثم قلت اما بعد فوالله لا ينقض لكم اني لم افعل والله عز وجل يشهد اني لصادقه ما ذاك بنافعي عندكم لقد تكلمت به واشربته
قلوبكم وإن قلت إني فعلت والله يعلم و اشربته قلوبکم دا خبر استاسو زړونو ته پریوته ده وس کزه څومره درته وایم انی قلت انی فعلت والله يعلم اني لم افعل وس کزه وایم چې معنا خطا شوی الله ته پته نه ده شوی لا تقولن قد باءت اعترفت به تاسو به وای ګوره کنه هغه اقرار وک په خپل ځان و انی والله ما اجد لي ولكم مثلا قسم په خدای ز چې ګوره زما او تاسو بل مثال نشته علاوه د یعقوب علی السلام او د زامن تاسو مثال دی یعقوب علی السلام د زامن او زما مثال دی یعقوب علی السلام دل وې په دې وخت کې مان دی یعقوب علی السلام نوم هیر شو ډیر مې ولټه وې پیدا مې نه غم را نه وې دی یعقوب ما د سویل الا با یوسف یعقوب مې ونه ویل ځکه یعقوب را نه هیر شو قال بصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساعته فسكت فرفع عنه وإني أتبين السرور بوجهه وهو يمسح وې چې کله وحی بند شو نو ماغه خوشحالي د نبی پاک په چهره کې ولیدا او د ټنډ مبارک نه خولې پاکول سره د چې جمع او د وحی سلسلی و درانه واله ويقول أبشري يا عائشة فقد أنزل الله براءتك الله ستا صفای راولې غلل وكنت أشد ما كنت غضبا فقال لي أبو يقومي إليه فقلت لا والله لا دی وخت کې مال ډیره غوسه راغله وې مور او پلار مې پاتې د رسول الله شکر ادا کړ ولا أحمده ولا أحمد كما هما ولا کنه د نبی پاک شکریا ادا کوم او نستا سو دواړو ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي لقد سمعتموه او زدي الله شکر ادا کوم چې زما صفای راولې غل تاسو اوریدل او فمان کرتم تردیدم نه وکړل وكانت عائشة تقول أما زينب بنت جحش فعصمها الله بنيها فلم تقل إلا خير وأما حمد هلك في من هلك وې زینب چې وا بنت جهش وې دا زما سره په حسن جمال او کمال کې برابر و وې پکار خدا و چې دا تهمت ډیره باندې لګولای وې صحیح ده لیکن دیو ځان وساته الله پاک وساتله لیکن د دې خور حمنه بنت جهش د دې لپاره وکالت وکړه ځکه هغه خو تهمت را باندې لګولای و کنه وكان الذي يتكلم فيه مصطفى وحسان بن سعيد المنافق وعبد الله بن ابي وهو الذي كان يستشوي ويسمعه یستشوی دې کې به لزان نور خبر ملاوول د دې فق واقعیا کې قال فحلف ابو بكر الا ينفع مثل بنافعه ابدا فانزل الله ولا يتبعوا من فضل منكم الى اخر الايه يعني ابو بكر وسعد يوسف ساعت چې چاته الله مالداری ورکړي فضیلت هغه قسم نه کوي چې موږ په مهاجر او غریبانو صدقه نه کول يعني مستح الى قوله الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم حتى قال ابو بكر قال والله يا ربنا انا لنحب ان تغفر لنا وعاد له بما كان يصنع او بیا حضرت ابوبکر شروع کړی هغه خرچه په حضرت مستوح چې کمل تهمت نه مخ کې ور باندې کولل د اسلام نه مخ کې په زمانه د جاهلیت کې بم زنانه او لوپټه په سره ول وګوره جیل ته د لوپټو کیفیت سو لوپټه به ډیره وګدا وا ډبل بوا خدا سي به واچول او د پیس کې به جوړن دی یا به شاته جوړن دی کړی یا دلته دا سي به په داسینو په مړی باندې راچول نه تاولې به نه یا به د پیس کې شاته واچول لکه د کورو کې زنانه چې کور خدمت کوي نو لوپټه شات او یا به مخه ته ځوان کې گریوان او سینې به لوڅي وي نو بیا الله تعالی حکم را ولېګه چې تاسو گریوانونه ښکاری تاسو مریخ ښکاری تاسو سینې ښکاری دا لوپټه په گریوانونو پسینو په مری او راتاوي نو فورا دي انصار او مهاجر او زنانو دا غټه ډبل لوپټه سنگل کړي او دومره غټه کړي چې دوه واری یو واری به داسې تاوول چې دا مری او دا سینې دا ټوله پکې پټي شي ولی ازربنا او د دې را زوړن دي کې به خمرهن لوپټه علا جيوبهن پګریوانونو په مری او په سینو باندې وقال احمد بن شبيب الى اخره عنه من عائشه رضي الله عنها قال يرحم الله نساء المهاجرات الاولى لما انزل الله وينزل من خمرهن على جيوبهن شققنا اگر ډبل لوپټه وشو کوله فختمرنا به اغینه خمار سلور ګوټی زلو پټه جوړ کړه او د ټولی سینې او مری نه راتا وکړه وبه قال حدثنا ابو نعيم الى اخره
أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول لما نزلت هذه الآية ويضربن بخمرهن على جيوبهن أخذنا أضرهن فشققنا من طول الحواشي. غټ غټ څادرونه وشو کول د غاړو نه او هغه د یو طرف ته ورسره وګنډل چې لږ پلنې شي او داسې راتاوي شي. سورة الفرقان. وای شه وقدمنا الى عملو امام بخاری خو یو آیات یو ټوکړه نمایت راخلی من به وړاندې کو دی خپل عملونو ته او دی به عملونه څه هبان گرد منصورا خور ور ما تصفی به الريح ابا منصور اغه شیانو ته وایو چې هوای الوزی را الوزی معنی هیڅ شی بنئ ځکه د اعمالو د قبولیت شرط ایمان واغه نشته. علم تر الى ربک کیف مد الظل ګوره جی تاسو ته لږ د پته شته چې سحر د انور راوخیږي د ټولو اشیا او سایه او سوره په کم طرف وګدي مخ په قبله باندې بیا د انور چې څومره بر راځي د قبله له طرف را سوره پر ټولېدو بیا چې کله دا استوا ترشي نو نه برای نخکتای چې کله زوال وشي مر له خط استوا نه واوړي بیا مر سوره مخ په مشرق باندې شروع شي. وای ګوره دا انور ته چې الله یو دلیل ګرځولې په دې سوري باندې چې راوچتېږي سوره یو خواته یو چې انور پرې وځي بیا سایه بلې خواته وای کرب وغواړي د خپل قدرت کرشمه تاسو ته وخی نو دا به ودرې ځای په ځای باندې یا د قبلې سیر ته به ودرې یا د مشرق ساکنا دائما عليه دليل طلوع الشمس خلفتن دو معنا ورځ شپه راځي خلیفه شو شپه ورځ راځي خلیفه شو یا خلفتن دا معنا چې کوم عمل لیلی تا نه پاتې شي د ورځې وکړه د ورځې نهاري عمل پاتې شي د شپې وکړه. وقال الحسن هب لنا من ازواجنا في طاعه لرا کوم ته بیبیان هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين فی طاعت الله چې خزه او اولادونم دی الله په طاعت کې مصروفي او زمنګ ور باندې سترګې سړی شي ولی ما شیء اقر لعین المؤمن نشته یو نعمت چې سړی شي پاغه د مؤمن سترګې من د دینه ان یرا حبیبه چې داوین خپل حبیب فی طاعت الله دی الله په بندګۍ نو چې کله خاون خزه په طاعت عبادت وګوري سترګې سړی شي چې کله پلار اولاد په طاعت عبادت وګوري حبیب سترګې سړی شي. وقال معبد رضي الله عنهما صبورا ويلا علاقه تبعی تویل وقال غيره سعير مذكر والتسعر والاسترام والتوقد تسعر و استرام التوقع شدید سخت بلولو توی لکه جهنم ور درې زره کاله زر کاله تک تور بیا زر کاله سور بیا زر کاله سپین نو شدید بلیدل. اساطیر الاولین فهي تملا علیه بکرة واسیلا د مکه خلکو نه وین چې دا خو د زړې زماني زړې قصې دي خلک د توي د مونږ تویل. رس اصل کې کوئی تم وای رس کان تم وای او دلته مراد جمع ګوره رساس رازی عادیان او سمودیان دینا مرادی اصحاب الرس صاحبان د کچا کوئی او د معدن او د کان. ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم ما عبأت بشيء لا يعتد به یو شی چې قابل اعتبار نه خلک وي ما عبأت به ان عذابها كان غراما هلاکا د جهنم عذاب خو مهلک ده. وقال مجاهد وعترت وقول هلا شاب وقال ابن عيينة عادية عتت على دا سه تیز هوا او وشپې اته ورځې چې کومې فرشتې په د هوا مسلط وي د هوا له فرشتو نم بغاوت شروع خو ځان هغه فرشتې چې هغه الله په هوا مسلطي کړي او کوم هوا چې په عادیانو مسلطه کړي و وې دومره تیز وا چې له خو ځانو نه بغاوت وکړه. هغه چې راخلې بشي جهنم ته په مخونو باندې په مخ باندې دا معنا پړ مخې به جهنم تراکاږي. شر مکان مرتبه ډیره خراب دوا دول سبیلا
او په اعتبار د لارې ډېر ګمراهانو په دنیا کې. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الراحلي قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا قال يا نبي الله يحشر الكافر على وجهه يوم القيامه قال عليه قربان دا کافر به په مخ را پورته کولای شي دا څنګه را پاتېږي په مخ یعنی په مخ به رواني. رسول الله مبارک ورته کم بادشاہ چې په دنیا کې د انسان په خپو باندې روان کړي دا هغه بادشاہ په دې قادر نه ده چې په آخرت کې په مخ باندې روان کړي. مخ تک څه ده چې سر پزمکه ولګي لاسونه لګي او خپې بره نیولي لکه د کلبونو کې د ماشومان یا د خلک چې کوي. الله قال أليس الذي يمشاه على رجلين في الدنيا قادرا على أن يمشي على وجهه يوم القيامة قال فتركته بلا وعزتنا او جي او زمنګ د خپل رب په عزت قسم یا الله په دې قادر در. وقال الله تعالى والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى. رسول الله مبارک نے ابن مسعود تپوس کوي کومه ګناه غټه وای دار چې الله سره ند هغه شریک د وای چې ته الله سره په ذات کې شریکه او په صفات او افعالو کې جدا کې لکه د مکه بوتان بچره مکه مشرکان او الله سره ذات کې شریکول او صفات او افعالو کې به نه شریکول. او دویم اداره چې قتل د نفس اولاد وجنه چې دا به ما سره روټي خوري ځان ته نشم پیدا کوي. او دریم اداره چې زنا کول الله تعالی د دې تایید او تصدیق راولېګا. څوک چې الله سره شریک نه پیدا کوي څوک چې نه حق قتلونه نه کوي څوک چې زنا نه کوي بس دا خلک کامیاب او کچا دا درې کارونه وکړه یلقا ساما د دې د انجام سره به مخامخ شي د دې د انجام سره به الأسام وعقوبته به قال حدثنا مصدق إلى آخره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال وحدثني واسع عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم او حال دا چې پیدا کړی الله یې یو قتل الولد ماشومان الکان وجل واړه واړه پلارانو ویلې موږ ځان ته خوراک نشو پیدا کوي خشیت ایت مماکا لوجد یری د دینه چې ما سره خوراک ونه کړ چې د گاونډي د خځې سره زنا کړ. ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى إلى آخره. قال أخبرني القاسم بن أبي بكر أنه سأل سعيد بن جبير هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة. یو خبره یاد ساته د ټولو جمهور رائے دار چې یو سړی قتل عمد وکي او توبه وباسي د توبه قبلي کدا د اسلام نمخ کې قتلونه کړي او که بعد الاسلامي کړي. د عبد الله ابن عباس متفرد رائے دار هغه وایي چې ګوره یو د سورته نساء آیات او یو د سورته فرقان آیات. د سورته نساء آیات کې چې الا من تاب ور سره راغلي دی هغه وایي منسوخ ده او د سورۃ فرقان آیات ناسخ د دبل آیات سره منسوخ شوی نه ده. ادای وای چې قاتل العمد توبه نه قبلی قاتل العمد او یادار چې د سورۃ نساء مصداق ځان تر او باسي د سورۃ فرقان مصداق ابن عباس صاحب ځان د سورۃ نساء کې وای هغه قتل چې قبل الاسلام شوی ده نو الاسلام يهدم ما كان قبله. او په سورۃ فرقان کې چې کم مسلمان بعد الاسلام په نه حق قتل وکي قاتل العمد بخالدن مخلدن په جهنم کې توبه نه قبلي. دا متفرد رائے د ابن عباس صاحب د جمهور رائے دار چې قبل الاسلام قتلی که بعد الاسلامي او قاتل توبه وباسي قبلي ګل. فقرات عليه والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. فقال سعيد قرأتها على ابن عباس كما قرأتها عليا فقال هذه مكية أخرى نسختها آية مدنية التي في سورة النساء. لا وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عمر قال حدثنا شعبة عن مغيرة بن نعمان عن سعيد بن جبير قال اختلف أهل الكفر في قتل مؤمن فرحلت فيه إلى ابن عباس فقال نزلت بآخر ما نزل. وإذا آخر آيات د چې نازل د دینه پس ناسخ نه دراغلی
نو یا د متفرد ده یا د حمل کوي په مستحیل باندې چې څو قتل حلال غني یا زجرن او یا د درایا ده. وبه قال حدثنا آدم إلى آخره عن سعيد بن جبير سألت ابن عباس عن قوله تعالى فجزاؤه جهنم قال لا توبة له عن قوله جل ذكره اذا توبه نه قبلي ویل والذين يدعون مع الله إلها آخر قال كانت بها في هذه في الجاهلية ويا خو د اسلام نه مخه د جاهلیت په زمانہ کې چې قتلونه کړی دی هغه مراد ده. فقال الله تعالى يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا دایته بدو چند عذابي او پراته به سپک او ذلیل. وبه قال حدثنا سعد بن حفص إلى آخره قال ابن أبدا سئل ابن عباس عن قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وقوله والذين يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق حتى بلغ إلا من تاب فسألته فقال لما نزلت قال أهل مكة فقد عدلنا بالله چې د آیات راغی مکه والا تاسو وکړه چې موږ د اسلام نه مخکې الله سره شریکان پیدا کړی او قتلنا النفس التي حرم الله الا بالحق او چې کم د نفسونو وجل حرام واغه کارونه منګه کړي واتن الفواحش او نور د بی حیاي قبیح کارونه منګه کړي نو موږ خدای معاف کی فانزل الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلى قوله غفور رحيم باب قول الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما ګوره الا من تاب کې موږ ټول راوستل ام پکې مشرک راغی ام پکې قاتل راغی ام پکې زانی راغی. په ابن عباس وای دا د اسلام نه مخکې معاملې ده او د اسلام نه بعد معاملې حکم بدل ده. قال حدثنا أقدم إلى آخره قال أمرني عبد الرحمن بن أهلا أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين ومن يقتل مؤمنا متعمدا فسألته فقال لم ينسخها شيء. وای دا آیت چې دا منسوخ شوی نه ده په بل آیات باندې نو چې نه ده منسوخ شوی مو یقتل المؤمنان متفجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله وای دی به خالدن مخلدن پروت یال. وعن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر قال نزلت فيها وای دا خو د مشرکینو په حق نازل ده. فقال الله تعالى فسوف يكون لزاما بس هلاکت بدوی سره لازم یې. وبه قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث إلى آخره عن مسعود قال عبد الله رضي الله عنه خمسة قد بدين الدخان پنځه علامې دي پنځه علامې دي چې دا د قرب قیامت باندې دلالت کوي. قد مزوین او پنځه په پنځو کې تیر شوي دي. هغه پنځه څه دي؟ یو دخان ده چې کله د مکې په خلکو باندې خدای قاطی راوسته رسول الله ورته خیره کړو چې ایمان نه راوړ او دې ته د فضا ټوله لوګي لوګي ښکارېده لکه تنرونه چې لګېدلې د روټۍ پخېږي دخان ده وې دام تیره شوې ده. دویم معجزه د شق القمر په مینا کې دام تیره شوې ده د هجرت نه 2 یا 3 کاله مخکې. دریم الف لام غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون دا مخ کې تیرا شوی ده. او څلورم بدشت الکبرى او یوم نبتش الکبرى دا په بدر کې تیرا شوی ده. نو چې دا او بل د هجرت واقع دا څومره چې دی دا ټوله تیرې شوی ده. سورة الشعراء وقال مجاهد تعبثون تبنون تاسو جوړوي ټوري چوکونه مرچې او بیا لوبې کوي. دا څانګې د دیونو میوهدارو به رازوړندي دیونو بڼ او ځنګل ته ویل چې کله د عذاب په دی د وریځو په شکل کې راغی هذا عارض ممطرنا بل هو مستعجلتم من العذاب او بودره دی لکه د غرونو پر شان دا یو وړوکی جماعت ده فرعون وی بنی اسرائیل ته وینهم لنا لغیظون منګه سي غوسه کوي بالساجدين المصلين وقال ابن عباس رضي الله عنهما لعلكم تخرجون كأنكم تاسو خو په دې ځمکه داسې آبادیان کوي لکه تاسو بچ همیشه دی پاره پاتې کېږي. کلا او پراخ ځمکې چې هم د آبادی قابل وي او هم د کروندې او د باغات و
مسنا دی اوبو ډیګیو تم وای او مسنا مرچلو تم وای فرحین مرحین خوشاله یا ماهران په آبادیو کې د دې خلکو ډېر لوی مهارت او تجربه وال مهارت والا خلک عاصیه یا ساده ولا تاسو فی الارض مفسدین فساد او عصا یو معنا ده خو په عصا یا سوکه فساد د مفسدین نه زیات د مبالغه سره خلق ومنه جبل او جبل او جبلن دا ټول په معنا د خلق او عادت او طبیعت او فطرت راځي یعنی د مکه خلقو کوم د پخوانو خلقو عادتونه دی فطرت او طبیعت ابراهیم علیہ السلام وی الله چې کوم ورځ خلق له قبرو را پورته کوي ما به شرموي نه نو د بدل تر خپل پلار سره مخامخ شي نو دوه روایت دي یو کې وای چې پلار په میدان حشر کې وګوري پاوس گرد او غبار کې به پټي او مخ به تک توري نو دی بوي چې یا الله تا خو ما سره وعده کړی و چې شرموم دینه د دینه غټ شرم چې زما پلار په گردونو کې پټ او تور ده او دویم قوالدار چې نه په جهنم کې به وګوري په ډېر بد حالت کې نو دی بدا وای یا الله تعالی تا خو ما سره وعده کړی و نو د ابراهیم علیه السلام پلار چې په محشرګاه کې وګوري آزر زکه پلارې دا الله جهنم ته زکه داخلي دی بت فروشم او بت پرستم نو چې کله داخل کی او وی ګوري نو دی بورته چې الله تا خو ما سره وعده کړی و چې زبتا نه رسوا کوم د دینه غټه رسوایی به بل څه چې زما پلار په دغه سه حال کې نو سوال دا ده چې ابراهیم علیه السلام به الله پاک ته نسبت دی وعده خلافی کوي العیاذ بالله چې الله تا ما سره وعده خلافی وکړه نسبت دی وعده خلافی خو یو ودنا مسلمان الله ته نه کوي نو ابراهیم علیه السلام به څنګه دا نسبت کوي تبا دا وای چې دا نسبت دی وعده خلافی نه ده الله ته دیتا تلطف وای دیتا ملاطفت وای دیتا شفقت وای دیتا رحمت وای دیتا نرمی او مهربانی او گزارش یا الله تم سره رحمت تلطف نرمی گزارش در تکوم ربا اصد چراته ویلو خدای شرموه مما و د دینه پس با الله پاک په میدان حشر کې د ابراهیم علیه السلام بچي خامخ خپلر باندې خپکی د شکل به مسخه کی د دې پاره چې د ابراهیم د زړه د شفقت او مینه د ابوت وزي دا چې با اچانک الله ورته بر وګوره ابراهیم او با ګوري بیا ویلان دی وګوره نو د خپو سره به یو تور ګونګټ پروتي ګونګټ تاسو ګونګټ لیدلې ده یا پیژنئ په خوا به چې می خدا سوټي وکړي دا تور ګونګټان به الته برا جمع شو هغه کې به داسې غونډاري جوړول بیا به په دې پوزه باندې دا غونډار روان کړو یو طرف هغه کار ټول د غندونو سره د انسان تقاضا او د حیوان نو داسې دی یو تور ګونګټ په شکل کې به مسخه کی وای د تبوږي دا وګوره و ابراهیم علیه السلام وی یا الله د څه شه د لری کده فرشتو ته به وای چې وی جهنم نو اول به د زړه نه پدری محبت لری کی شکل به مسخه کی بیا به ورواچه وقال ابراهيم تهمان الى اخر عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم راى اباه يوم القيامه عليه الغبره والقطره گرد او غبار به او تورواله به تک تورل ومن قال حدثنا اسماعيل الى اخره عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى ابراهيم اباه ويقول يا ربي انك وعدتني الا تهدني يوم يبعثون فيقول له اني حرمت الجنه على الكافرين ما په کافرانو جنت حرام کړی ده وقال الله تعالى وانذر عشيرتك الاقربين واخفض جناحك چې کوم قریب رشتہ داران دي اقوام او قبایل د قریشو دا ټول وډارګه د عذاب نه
او دی ته د خپل وزر نرم کا معنا ځان ورته نرم کا جبه نرم کا زړه نرم کا نو چې آیات راغی ټول د صفا په غونډې رسول الله ودرېد او आवाज یې یوې قبیله ته یا بني فهر یا بني عبد المطلب فلان فلان راشي ټول را جمع شو ترې راغی ابو لهب ورته وای که زه تاسو ته وایم چې د غره شاته دشمن را روان د پتا شو حمله کوي بیخکندی کوي تاسو به ومنئ هغه وی ولنه ما جربنا علیک الا من بار پتا تجربه کړی دي ته صادق او امین زکه حضور د نبوت نه مخکې الصادق الامین او نبوت نه پس خاتم النبیین نو ورته وی قول لا اله الا الله ورن عذاب ابي لهب زمکه تلاش کې کان راوچت گزار وقت تبا لك يا محمد لهذا جماعتنا سائر اليوم محمد تباش العياذ بالله تا من دې خبره ترا ټول ورځ را جمع کړیو وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث الى اخره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت انذر عشيرتك الاقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل رجل اذا لم يستطيع ان يخرج ارسل رسولا لينظر اعماله او چې کومه قبیله بنشو دوی خو یو نماینده به ولېږل فجاءوا الى بني قريش فقال ارايتكم لو اخبرتكم ان خير بالوادي تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقين او یو قافله ده او تاسو حمله کوي آیا تاسو به زما خبر او منئ قالوا نعم الا قالوا نعم ما جربنا عليك الا صدقا من پتا تجربه کړي ته صادق رښتونه یل قال فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال ابو لهب تبا لك سائر اليوم لهذا جماعتنا فنزلت تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب وبه قال حدثنا ابو اليمان الى اخره ان ابا هريره رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزل الله وانزل عشيرتك الاقربين قال يا معشر قريش او كلمه نحوها اشتروا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيء يا بني عبد مناف لا اغني عنكم من الله شيء يا بني يا عباس بن عبد المطلب لا اغني عنك من الله شيء ويا صفيه عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم د ترور و د عبد الله صاحب خور د کنه یترور اخرت کې در نه عذاب نشم لري کوي او که دنیا کې رانه څو غواړي راشه در کمال ويا فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم سلمي ما شئت راشه دنیا کې که څو غواړي مال در کما او اخرت معامله د خپل در لا اغني عنك من الله شيئا قالوا اصبر عن علي بن وهب عن يونس بن شهاب سوره النمل ورا نمل خو درته پته د میګی توای او د ټول صورت په دې باندې مسما ده الخبء ما خبأت دا د هدهد قول د ملا چرګک تاسو پیژنئ خو قرآن شریف د هدهد ملا چرګک دا قول را نقل کړی ده د هدهد خوراک څه هغه غوښه نه خوري هغه میوه نه خوري هغه دانې نه خوري بلکې هغه په چینشګو کې په خټو کې په خاورو کې چې کم پټ چینجی پراته دي هغه راوباسي هغه د هدهد خوراک نو چون کې چینجی په شګو کې پټ دي یخرج الخبأ راوباسي چینجی دلته مراد ما خبأتا هر شی چې تا پټ کړي په خاورو کاغه دانې خزانه لیکن قول د هدهد ده چې دا هدهد مولا چرګه کاغه پټ چینجی راوباسي د زمکه نه دا ګوره د شهر سبا ملکه و بلقیس کنه 3000 کال دی خاندان حکومت کړو او بیا ورته هغه ملا چرګه چلاړه او د حالت راوړ بیا خط ور ولېګه سليمان عليه السلام و اسلام راوړ کنه دومره لخر بدر ولما چې تاسو به طاقت د مقابله نه لرئ الصرح كل ميلاد اتخذ من القوارير والصرح القصر فرش د شګو د شیشو یو فرش جوړ کاله سورح معنا قصر دیم د شیشو نه جوړ ک جناتو باندې وقال ابن عباس رضي الله عنهما عاش عظيم سرير كريم
واوتیت من کل شی ولها عرش عظیم او بلقیس د سبا ملکه ته الله هر څه ورکړیو او ډیر لوی تخت او عرش سریر الملک د بادشاه قیمتي تخت چې د هغه کاریګری عمده وي قیمت زیاتی یا لکه پخوا به د ودونه خلکو کول د عام د مزری کټ به و غریبان یو کس والا کټ به و دوه به پکې څملاسته ښځه خاون بیا لږه ترقي وشوه سنګل بیډ راغلی بیا ډبل بیډ راغلی 10,000 اوس چې خلک واده کوي یو طالب حیات آباد کې واده و یو سنګل بیډ مې وی په 8 روپۍ و ډبل بیډ او دا سیستما دا خو ډېر ګران دی اخیسته وی چې 35 लाख 40 लाख روپۍ په دې کې دا ډبل بیډونه شته موږ څه قیمت اخیسته دا زمانه ده نو چې د عام دا ده نو د یو بادشاه هغه ډبل بیډ په هغې کې کاریګري هغې کې هغه آلات قیمتي هیرې او د ورېښمو فرشونه دا خو ډېر قیمتي وي عمده کاریګري و غلا ثمن او ډېر غټ قیمت والا وله اے الله ما ته توفیق را کا چې زستا شکر ادا کوم سليمان عليه السلام ویل او ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين قال عفريت قال الذي عنده علم من الكتاب نو چې کله تخراوړ اسم اعظم وی ویلې التزمکه کې ډوب شو دلته په عراق کې د زمکه نه راووت او اگر روانه واغې خپل تخت او دروازې و وړې تاله کړي او ورته پته نه و چې تخت د زمکه لاندې په اسم اعظم باندې ورسه وینکرو غیرو دا د دې په د شاهانه تخت کې لږ تغییر او تبدیل او ترمیم وکړي من ګورو چې دا د خپل تخت پیژني که نه پیژني و اوتینا العلم او من ته راکړی شوی علم دا د سلیمان علیه السلام خبره ده یعنی د دې ښځې نه مخکې الله پاک من ته دا علم را کړی چې دا برازي او دا به اسلام قبلوي دا حوض تالاب دی اوبو جنات ورته ویلي چې نوره خو ښایسته ده د هغه بلقیسه خو خپې د خري دي او ډېر زیات غټ غټ ویښتان دي ورباندې نو وایي چې اگر که دا روایت ډېر څه قوي نه ده وایي داسې یو د اوبو تالاب یې جوړ که په دې تالاب یې د پاسه سپینه شفافه شیشه ولګوله او لاندې ټول هر قسم کبان واچول او په دې شیشه به د پاسه دا د سلیمان علیه السلام محل ته راتله 1 میله پورې او شاوخوا د سونې تختې ورته ولګولې او خښتې ولګولې ځکه هغې ورته د سونې یو څو خښتې په تحفه کې رالیږلې او بیا دا څاروي ماروي پې باندې وګرځول دا خوشیان مشیان یې مور باندې چې سونې باندې خو زمونږ څاروي خوشیان کوي نو چې کله دا ښځه راغله خیال یې وکړه چې دا خو ولا تالاب د اوبه دي